أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم اے بندگانو زما ہاغی چی ایمان راوڑے دے دوی اتقوا ربکم زان بچ کئی تاسو دنا پرمانی دا اللہ نا دنا پرمانی دا رب خپلنا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا دپار دهاغی کسانو چی نیکی کڑی دپدی دنیا کی حسنتن دوی لرخ کل بدلدا دوی لرخ خیست بدلدا چی جنت دے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اوزمکد اللہ تعالی فراخ دا انما یوفى الصابرون اجرهم بیشکا پورا پورا باور کولے کیگی ہاغی کسانو تچ صبر کون کی دی اجرهم بدلد دوی بغیر حساب بغیر د حسابنا بے حسابا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انی امرتو بے شک مات حکم کڑلے شوے ان اعبد اللہ چزد عبادت وکم دا اللہ مخلص اللہ الدین پدا سے حال کی چ خالص کون کے دیم حغلر عبادت وَأُمِرْتُ او مات حکم کڑلے شوے لئن اکون اول المسلمین چزدشم اول دا مسلمانانونا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انی اخافو بے شک زیریگم ان عصیتو کجریمانا پرمانی وکڑا ربی درب خپل عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غورز لوینا قل اللہ اعبدو تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی خاص دا اللہ عبادت کومزو مخلص اللہ دینی خالص کون کے یمزو دغی اللہ لردین خپل عبادت خپل فاعبدو پس عبادت کوئی تاسو ما دہاغی سا شئتم من دونہی چی خوخ دی تاسو تا بغیر دا اللہ نا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الخاسرین الذین چی بیشکا تاوانیان آغا کسان دی خسرو انفسهم چی تاوانی کڑو زانو نخپل لرا وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او اہل خپل لرا پورزد قیامت الا خبردار ذالک هو الخسران المبین دا دے تاوان خکارا تاوان واضحا لهم من فوقهم ظلل من النار وی بد دوی د پارا د پاس د دوینا ظلل من النار حغ سوری دور ومن تحتهم ظلل او دلان دی طرفنا حغ سوری دور مطلب دے دا چی د پاس بی پردے دور وی لاندی بے فرش هم دور وی ذالک یخوف اللہ به عباده پدی سرا یروی اللہ تعالی بندگان اخفل لرا یا عباد فتقون اے بندگان زمازان وساتیدنا فرمانی دا اللہ نا
والذین اجتنبوا الطاغوت او هاغ کسان چې اجتناب کوي دوی ځان بچ ساتي دوی الطاغوت د طاغوت نا د شیطان نا د عبادت د بوتانو نا ان یعبدوها چې دوی اطاعت وکي د هغې عبادت وکي د دې طاغوت وانابوا الى الله او رجوع کوي دوی خاص الله تا لهم البشرى وی بد دوی د پار زیره فبشر عباد پس زیر ورک دی بندگانو تا دی بندگانو زماتا الذین داہاغ کسان دی یستمعون القولا چی دوی غوگ دی خبرتا فیتبعون احسنا بیا تابداری کوي دوی داغ غور خبری اولئک الذین هداهم الله دا هاغ کسان دی چې هدایت کړي دوی ته الله تعالی و اولئک هم اولو الالباب او دا هاغ کسان دی چې دوی خاوندان د عقلونو افمن حق علیه کلمت العذاب آیا هاغ سوک چې ثابت شوی د په د باندې فیصله د عذاب افانت تنقذ من فی النار آیا ته خلاصولی شي هاغ چاله را چې دی په اور کې یعنی نه لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن هاغ کسان چې ځان بچ ساتلی دی د نافرمانی د رب خپلنا لهم غرف من فوقها غرف مبنیه لهم غرف وی بد دوی د پار بالا خانه اوچت اوچت منزلنا من فوقها غرف او وی بد هغې د پاس نور بالا خانی مبنیت آباد کړلې شوی جوړ کړلې شوی تجری من تحتها الانهار چې بېږي بلاندې د هغې نه نهرونه وعد الله وعدد د الله لا يخلف الله الميعاد خلاف نکوي الله تعالی د وعدینا علم ترى آیتان دلی دلی ان الله انزل من السماء ماء چې بشک الله تعالی نازلی کړي دي د اسمان نه اوبو لرا فسلکه ینابیع پس ور داخلی کړي د اوبو پچینو کې یا روانی کړي د اوبو پاغ شکل د چینو کې فل ارض پزمک کې ثم یخرج به زرعا بیا روباسی الله تعالی پدې سره فصل لرا مختلفا الوانه چې مختلف دی رنگونه د هغې ثم یهیجو بیا وچی دغه فصل فتراه مصفرا پس تبوینی دی لرتک زیړ ثم یجعله حطاما بیا وګرځي دی لر زر زرا ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب بیشک پدی کی خام نصیحت دے وعظ دے د پار د خاوندانو د عقلونو